علما فرمای الاضحیه اسم لحیوان مخصوص، دا قربانی دا د یو مخصوص حیوان نوم دی. کم قسم حیوانات چې الله جایز کړی دي هغه باندې قربانی ناغه یو څو صنف دي، مثلا اوخ اور اوخه مذکر مؤنث، دکشان گڑی بیزه مذکر مؤنث، دکشان غوا میخه مذکر مؤنث. نو دا سيزونه صرف بده قربانی جایز ده، د دې حیواناتو نه علاوه نور جایز حیواناتو باندې قربانی جایز نه ده. او یو انسان اوسه رانی سوې زوی قربانی کومه باغې قربانی نشته. دا زیبرا ده دام حلال ده، خو کو یو انسان دا سیز رونی سی او دا قربانی کوي بده قربانی نه کیږي. دا قربانی خاص حیوانات دي. بیا د دې خاص عمرونم دي. فقها فرمای دا احادیث پرانا کې چې د اوخ د پاره او د اوخ د پاره 15 کال شرط دي، او د 15 کالو نه یو رزم کم وي په دې قربانی جایز نه ده. د 15 کالو یا د دې نه زیات شي قربانی به جایز کیږي. د کشان د غوا میخه د پاره سنډا دا سيزونه چې کم غټ غټ حیوانات دي دي د پاره 2 کال شرط دي، او د 2 کالو نه یو ورځ هم کمی بدومانه قربانی جایز نه ده. دا د شریعت نصاب دی. د کشان ګډي بيزي چيله د لپاره شریعت یو کال شرط کړی دی چې دا یو کال پورا به نو قربانی به جایز وي، او یو نیم ورځ کم وي بدومانه بیا قربانی جایز نه ده. خو د ګډي د لپاره حدیث مبارک کې یو جزئیه شته، یو د سه ګډ یا ګډه چې هغه وی دا 15 شپږو میاشتو یا د 2 میاشتو د کال نه ده، خو ډېره سربه ده چې د کال والو سره ودرې نو پته پکې نه لګي، نو بیا په داسې ګډه باندې هم قربانی جایز ده. خو صرف ګډه د پاره دا حکم دی چيله پکې داخله نه ده. د کشان درېمه مسله چې د قربانی کوون کې د پاره هغه یو مستحب عمل دی. کم سړی باندې چې قربانی واجب ده، نو چې کله د ذل حجې میاشت شروع شي د غلس ورځې اولنې لس ورځې، نو حدیث مبارک کې راځي